वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې تاسو ټول به ټیک ټاک خیر خیریت سره به هر ځای کې خوشاله او آباد به یقینا چې ژوند وخت سات بم خروانیو د خاص صحت او مالکان به ما د ویل شي چې رابعه قیوم د پروګرام 96 رنگونو سره تاسو به اپډیټ کوو چې د خیره مونږ د فیسبوک د لارې هم لایو راغلی یو. تاسو زموږ आवाज زموږ غږ سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې تاسو الریډي اوریدو جی پروګرام به انجوای کولو. خدا وخت مونږ د فیسبوک د لارې هم لایو راغلی یو، یعنی فیسبوک ته بلار شي جی فیسبوک کې بس سر کولی کې سونو پښتونخوا نو زمونږ د خبرونه یا زمونږ د پروګرام چې کوم دی را به تاسو ته باقاعده لایو راشي، نو تاسو لایو اوریدو سره سره د خیره لایو کتل هم شي، چې پروګرام انجوای کولی شي. خپل آی ډیز نه هم مخکې فارورډ کې چې پته ولګي رابعه کوم لایو راغلی دا، نو ټول به د خیره مونږ پروګرام کې جوائن کیږي چې د لایو پروګرام خپل مزه باقی د ریکارډینګ اني ټایم په فیسبوک باندې پروت خو د لایو ریکارډینګ چې کوم دی د لایو پروګرام نوٹ ریکارډینګ د لایو پروګرام چې کوم دی راغی خپل مزه وي غب شپ روان وي. خو تاسو اپډیټ کوو چې څنګه 96 رنگونو کې همیشه زمون کوشش دا وي چې تاسو د صحت په اړه باندې هم غب شپ ولګي او دین علاوه چې تاسو لپاره یو ډیر خپل موضوع یو ډیر خپل ټاپک وروړو پاغه باندې هم غب شپ ولګي. نو بالکل جناب نن هم پروګرام کې خپل غوند ټاپک یو خپل غوند موضوع دی پای به هم خبرې کوو چې غب شپ ولګي او تاسو سره به شامل یو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تاسو اپډیټ کوو چې یاره نن سبا تاسو ګورئ چې مختلف بیماریاں دا وخت زمونږ ارد گرد سرکل کې چې کم دی هغه تابعیږي. کوشش کوئ چې خپل ځان د خپل صحت ډیر زیات خیال ساتئ. مطلب دا دی چې نن سبا تاسو ګورئ ډینګي ډیره زیاته عام ده، د ډینګي نه علاوه نور مختلف بیماریاں دي. الله دې رحم وکړي، دعاګانې به دا کوو. کوشش کوئ چې دغه احتیاطي تدابیر چې کم دي د خیال وساتئ، یعنی احتیاط لازمي وکړي. تاسو ګورئ چې موږ ته الریډي پته ده چې ډینګي د صفه وبونه پیلاویږي او دا موږ بار بار تاسو په ریډیو باندې هم وایو، تاسو ډاکټران هم وایي بار بار، او دغه خبره ده هم چې ډینګي د صفه وبونه چې کم دی هغه پیلاویږي. نو بیا کوشش داري چې موږ په کمره کې کور کې صفه وبا بغیر سره چې کم دی هغه نګدو، یعنی که تاسو ګورئ چې صفه وبا کمره کې کېږدئ که په ګلاس کې وي، په جګ کې وي، په بوتل کې وي، په بل څه لوښي وغیره کې وي که نه، نو کوشش کوئ چې هغه تاسو مطلب دا دی چې سر په لازمن تاسو کېږدئ، سر نه بغیر تاسو اوبه بیخي مې کېږدئ په کمره کې. نو اکثر داسې وي چې ډینګي ماشي راشي موږ ته خبر نه یو او هغه یو کس اخوري چې هغې نه پوره کور چې کم دی هغه مریضان شي، د هغې په وجه باندې افیکټ شي، هغه سر پرې باسي. نو بیا یو عام ماشي راشي هغه هم کینې په هغه ډینګي والا پیشنټ باندې بل باندې کینې نو هغه ته هم ډینګي شوه. نو کوشش کوئ چې یو خو سحری ټایم کې او بیا ماښامي ټایم کې د نیټ پردو استعمال لازمي کوي. جالې والا پردي وي نو هغه دروازو ته خپل کړکو ته لازمي اچوي، ځکه چې دغه ټایم کې چانسز ډیر وي د ډینګي ماشي چې دا راشي انټر شي کمرو ته. نو کوشش کوي چې احتیاط لازمي کوي. موسم هم بدل شو جی، نو سحری ټایم کې چې کله زه سټوډیو ته راتلم نو دا اوس خبره مونږ اوس ریسنټلی په ریډیو باندې ما ډسکس کړ، بیا ما پروډوسر صاحب سره هم ډسکس کړ چې دغه شانتي فوک کافي زیات نو دا دون نه دي ته موږ دا نه وایو بلکې دا فوک شانتي دي او دا ډیر خطرناک قسم وي، یعنی خاص کر جی تاسو د سینې د پاره سینه خرابېږي، زکام راځي، تبې د پاره دی لپاره ډیر زیات خطرناک دي. نو کوشش کوئ چې تاسو کله کور نه بهر وځئ ماسک لازمي استعمالوئ، ماسک استعمال کوئ جی، چادر وغیرہ او بیا دې سره سره کوټ وغیرہ یا جی جیکټ وغیرہ لازمي اچوئ. خو موسم بدل شو تاسو الریډي پته را، نو کوشش کوئ چې دغه احتیاط او خیال چې کوم دی هغه لازمي ځان ساتئ. بل خو تاسو ګورئ جی پروګرام کې مونږ همیشه تاسو لپاره یو نوی ټاپک وروړو، باغې باندې خبرې وشي او ټاپک سلیکشن مونږ به دغه بیس باندې کوو چې زمونږ په معاشره کې زمونږ ارد گرد ماحول کې سره روان دي چې باغې باندې نظرثاني نظر ساتل او باغې باندې خبرې چې کومې دي هغه لازمي کول پکار وي. نن هم پروګرام کې مونږ یو موضوع تاسو لپاره سلیکټ کړی دی، پای به خبرې کوو چې تاسو ګورئ نو ډیر خلک داسې وي چې هغه مطلب دا دی چې د کور د دفتر کارونه کور ته وروړي او د کور کارونه دفتر ته یوسي. مطلب مې د خبرې دا دی چې ځینې خلک دفتر کې هم ټایم تیر کیږي، ټول ټایم په دفتر کې هم تیر کیږي، دفتر کارونه په دفتر کې ختم نه کی بلکې هغه کور دم د ځان سره وروړي، فایلونه کاغذونه او بیا کور کې چې هغې ته ټوله شپه ناست وي، فیملی ته ټایم نه ورکوي، کور والا ته ماشومانو ته ټایم نه ورکوي که نه، نو د دغې په وجه باندې د هغې ژوند چې کوم دی هغه ډېر زیات متاثر شي، افیکټ شي. تاسو ګورئ چې د هغې مینټل هیلث د هغې فزیکل هیلث به ورځ تر ورځه خرابېږي، خرابوالی پکې راځي. نن هم زموږ د پروګرام موضوع دغه ده چې घर के काम और दफ्तर के कामों में तवाज़ुन कैसे रखें, यानी घर में और काम में तवाज़ुन कैसे रखें,
یعنی بیلنس پکې څنګه وساتو. موستلی زموږ چې کومه مین خبره دغه بیلنس دا چې بری دوانو درمیان کې په کور کې او په دفتر آفیس کارونو کې توازن څنګه پکار دی، بیلنس پکې څنګه پکار دی جی. نو په دغه باندې دا به هم راته وایي چې تاسو کور کې کم کارونه چې کوم دی خوښ وي. موستلی چې څنګه ما په ریډیو باندې خبرو وکړه چې اکثر زموږ خویندې وایي چې زموږ کارونه زیات دي د اتوار پر ورځ باندې. موستلی نن خو خیر د هفتې ورځ ده، نو ځینو پکې چوټي وي ځینو چوټي نه وي، خو د اتوار پر ورځ بیا له ټولو چوټي وي. نو هغه خبره داسې وه چې هغې اکثر وایي چې زموږ کارونه زیات وي د اتوار پر ورځ باندې، که هغه د کچن صفایي شوي، که د کور صفایي شوي، کپړې وینځل شي، نور ټکه ټوکه کارونه شي، نو زموږ زیات وي. کوکینګ شي، خو رونه وایي چې زموږ زیات دي. رونو کارونه څنګه زیات وي زه تاسو ته وایم او هغه سره زه اګریم یم چې په دغه ورځ باندې هغې مستري هم جوړ شوي، میکانیک هم جوړ شوي وي، صحیح ده، او ګاډي سمول وي، بایک سمول وي، هغه هم لګیا وي کوي، صحیح ده، ګاډي به هم خپل وینځي، بایک به هم خپل وینځي، میلمانه راشي بهر حجره کې هغې سره هم ناسته پاسته هغې هم ټریټ کول ښه طریقې سره دا به هم کوي. بجلی والا به تنه هم جوړ شوي، سینیټري والا به هم تنه جوړ شوي، مختلف کارونه چې کوم دي مطلب دا دی چې سودا روړل والا ډیلیوري والا به هم تنه جوړ شوي، نو مختلف کارونه چې کوم دي هغه دیم کوي. نو د دواړو له خوا دواړه چې کوم دي په دې کې یو شان برابر دي چې کارونه چې کوم دي اکټیویټیز د دواړو وي. خو بیا جی هفتې ورځ باندې لږ غوندې ریلیکسیشن دی باندې چې آفیس وي یا دغه وي که نه کور کې نه وي، مطلب ډېر خلک او د ډېرو خلکو چوټي هم وي او ځینې خلک پکې آوټینګ هم وکړي ځکه چې اوس تاسو ګورئ جی په دې نورترن ایریا سایډ کې ووره هم شوې، سنوفال هم شوې ده، هغې په وجه باندې موسم کافي چینج شو. سوات، کالام، ملم جبا که نه، دین علاوه لاوري ٹنل، دیر سائڈ شو، اپر دیر چترال کا نا، اسی کے ساتھ ساتھ ناران کاغان شو، بابو سر ټاپ شو، سونه نورتن ایریاز نو الته کې چونکې سنوفال هم شوی ووره شوی دا او په غرونو باندې سولاندې مجي شوی دغه امکانات دي. نو اوس دغه موسم چې کوم دی کافي زیات یخ شو دی ځل الریډي د کلایمټ چینج نه هم دا خبره چې کوم دا پروف دا ویل شوی دي، اطلاعات داسې دي چې ردی ځل وا یخني چې کوم دا نوغه به حد ریکارډ چې کوم دی هغه ماته ګوري چې سګي مخکې الله دې رحم وکړي، دعاګانې پتا سم وړي زموږ ټولو به خیر وي. او بل خو تاسو وګورئ نو دغه د کار او د کور په منځ کې توازن ساتل دا څومره برقرار ساتل څومره ضروری دي. اکثر جی تاسو وکتلی وی ورکینګ فیمیلز وی چې هغه مطلب دا چې د کور کار هم کوي او د بهر کار هم کوي، دواړه چې کوم دی هغه مینیج کوي، خو دواړه مینټین کول ساتل، یعنی چې د بهر نه راشي نو د کور کار هم پراپر طریقې سره مینیج کول، مینټین ساتل، یعنی دا نه چې هغې هلته لاړ شي چې سینټر کې کړایي سلایي سینټر وي هغه هلته کې هم ګنډل کیو بیا کور ته وروړي ګنډل پنډ ګنډل چې کوم دی هغه کور ته هم وروړي، کور کې هم بیا دغه ګنډلو ته ناست وي، نو دا توازن نه شو. دا چې کوم دی ته خپل ځان هم ډسټرب کې لګي، خپل فیملی هم ډسټرب کې لګي، خپل کارونو کې هم توازن برقرار نه ساتي، نو دغه ډسټربنس دی چې څومره کارونه وي چې هغه د خپل آفیس پورې دفتر پورې محدود ساتل وي، هلته کې ختمول وي، بیا کور ته راتلل وي. کور کې بیا چې کوشش دا کوئ چې د آفیس کارونه نه ډسکس کوئ، آفیس کارونه نه کوئ، بلکې خپل د کور کارونه، خپل فیملی ایشوز، خپل کور کارونه باندې زیات توجه چې کوم دی هغه تاسو ورکړئ، نو دا ټول نه زیات اهم پوینټ دی. په دې کې غب شپ روان وي، تاسو کالز به هم شاملېږي 091 دې باندې به خیر تاسو لائیو کال تو یعنی 0915254 بھی آپ لوگ لائیو کال کر سکتے دین علاوہ جی تاسو موږ ته میسیجز هم کولی شئ. کے پی کې لګه غونډه زما به تاسو ورکې سپیس 8881 باندې بس تاسو میسیج راځي، اب هم پروګرام کې لازمن شاملو، یعنی سپیس په تاسو ورکې اته یو باندې خپل نوم، خپل علاقې نوم، خپل خپل غونډه پیغام تاسو موږ ته زر راولېږي چې اب هم پروګرام کې لازمن شاملو. ګورو به فرست کال اف د شو موږ سره فیسبوک سیشن کې څوک دی جی پروګرام کې سویل غواړي او سره یې سو اوپینین د موضوع په اړه باندې لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم شیر افریدی MDJ. واہ جی واہ واہ واہ، شیر افریدی بھائی، شیر بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. دارا تو چې جون وخت خراوان دي شیر بھائی ډیر زبردست او A1 او شکرونه ماشاءالله جی. بس دغه منوخه چې شکرونه بهر حال باندې شکر وستل پکار دي. او د ټاپک نه هټ کر زما په زړه باندې یو بوج دی آل ریکول غواړم. یا الله خیر وکړي. بالکل اینی ټایم جی. وای په پاکستان کې داسې خلک را پیدا شوي دي کنه چې هغه د پاکستان نه سودان او عراق جوړول غواړي. صحیح. او زما فیلډ مارشل درخواست او اپیل دی. اصل کې تاسو خبره صحیح ده شیر بھائی، خو زموږ د دې لپاره نه خصوصي کرنٹ افیر پروګرامز کیږي کنه، نو کوشش ما چې دا پیغام ورسوم.
کوشش وکړئ چې هغې کې تاسو وکړئ نو هغې کې به زه تاسو ته وایم چې فایده به راته زیاته وي که نه. په هغې کې به هغې کې یو کرنټ افیر پروګرام هم نه دی پرېښی، جی جی یو تجزیه او هغه پروګرام هم نه دی پرېښی، یو خبر مې هم نه دی پرېښی، خو زړه مې ډېر زیات راپړسېدلی دی. اللہ دے خیر ہوگی جی، اللہ دے خیر ہوگی. مونږ کوشش کوو چې تاسو سره زړه ده. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں شیر بھائی، زمون کوشش دا دی کنه چې تاسو زړونو نه غمونه، ټینشنونه، فکرونه، سوچونه بیخي غیب کو، صحیح ده، جادو. بالکل بالکل بالکل. نو زه چې کله سټوډیو ته راځم کنه یقین وکړئ د هر چا په ژوند کې مسلې وي، د هر چا په ژوند کې ستونزې وي کنه. تاسو خبره چې تاسو په زړه باندې بوج دی، نو دې بوج پورې ماته خبر را یاد شو چې زه کله سټوډیو ته راځم نو د خپل ټول بوجونه، غمونه، ټینشنونه بهر ولم کنه او یو فرش مایند سره راشم. نو زه وایم چې بس تاسو چې کوم دي کنه دا غمونه سایډ ته وړئ او فرش مایند سره کښېنئ او کرنټ افیر پروګرام کې چې کوم دی نو زړه تش کړئ. رابعه سسټر زما ملک سره ډېر زیاته مینه ده او ډېر زیات مې خوښ دی چې د پاکستان غوندې ملک موږ له راکړی دی او د هغې باوجود ځینې خلک به څه ووایم الله دې پرې رحم وکړي. بس دعاګانې به کوو چې تاسو هم کوئ، موږ به هم کوو، الله دې رحم وکړي. او پاکستان زموږ ملک ته د دې جنډې سره زموږ مینه ده، که دې کې هر څوک دي، هر څوک پکې وي، هغې پروا نه ده، خو زموږ د دې جنډې سره د دې چاند ستارې سره مینه ده جي، او زموږ د خاورې سره مینه ده، خاورې سره مینه ده. زنده باد زنده باد. په ټاپک باندې به سره خبرې وکړم خو که لږ یې راته هغه کړو. جی جی ټاپک نن دغه دی چې یاره د کور او د کارونو ترمنځ توازن برقرار څنګه ساتل. اکثر به تاسو خلک کتلي د دفتر کارونه کور ته راوړي دي او د کور کارونه دفتر ته ور په مخه کړي. نو د دفتر کار به په دفتر کې کوي او کور له چې راشي د دفتر به بالکل نامه نه اخلي. اها زبردست. کور سره به د کور کار لري او دفتر سره به د دفتر کار لري. جی 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 همداسې ده. هله به ستا عمر تېرېږي چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه، او توره چې تېرېږي نو ګزار لره که نه. واه 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 زبردست. او نو مطلب دا شی دی چې لکه کور کار به چې کوم دی دا به کور سره لري او د دفتر کار به دفتر سره لري. توازن به پکې برقراره ساتي نو هله به په ژوند کې څه ناسې کېږي. زړه هغه زما څه شی دی چې ما به په کومه نامه باندې ټلیفون کولو. تاسو به چې کوم دی نو خپل یو انټروډکشن وکړو زبردست طریقې سره. نو هغه خو ما تاسو ته وایي که نه چې تاسو شعر به یي، هغه ما تاسو ته وایي چې شعر به شم زه نن نبات شعر به ډېره زیاته منئ جي. زنده آباد، خوشحاله اوسئ. تھینک یو سو مچ جي شعر بھائی، خوشحاله آباد اوسئ جي. او د کال کولو یو جهان مننه دی ماشاءالله. تقریبا 2 که 3 ودونه هم کړي دي او بچي هم دي ماشاءالله. نو دی به انٹرو کې اکثر مونږ ته داسې وي نو مونږ به ورته وي چې یار آپ تو سچ میں شعر ہے کہ آپ جو ہے نا ساری جگہوں پہ جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، مینیج کرتے ہیں سب کچھ. نو اصل کې خوند دا کوي چې هر یو څیز چې کوم دی هغه پراپر طریقې سره تاسو مینیج کوئ. لګیا یې جي ګپ شپ روان وي. تاسو کالز، تاسو میسیجز له هم مونږ ټایم ورکوو چې تاسو کوم کمنټس راغلي هغه هم تاسو سره شامل کړو جي. یو څو کمنټس به تاسو سره شاملوم، بیا به د خیره مخکې ځو. تاسو مونږ ته کمنټس کولی شئ جي، کمنټس به تاسو انشاءالله شاملېږي. شکیب بھائی مونږ ته میسج کړی وي ګډ مارننګ. نو ګډ مارننګ شکیب بھائی، تھینک یو جی، خوشحاله آباد اوسئ. اور عابدالرحمان سلیمانی مونږ ته میسج کړی السلام علیکم، بہترین پروگرام. اور اس کے بعد ابتاباد ہزارہ سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ جی. عبدالله مونږ ته میسج کړی جی، وی سلامونه باجی څنګه یې؟ عبدالله یما د مکۍ نه سلام کومه. نواب کرکټر مین ابراهیم ته وعلیکم السلام، مننه جی. او کیسر هم مونږ ته میسج کړی دی. کیسر بھائی وایي چې سلام سسټر، پروګرام از ویری امیزنګ، آی ایم فرام سوات مټه شانګوته. ډېره زیاته مننه، تھینک یو جی. سوات کې موسم څنګه دی دا راته ووایي چې بارانونه مارونونه شته که نه، څه حالات دي، څه صورتحال دي، دغه هم راته ووایي کیس بھائی. اور دین علاوه نادان مومن چې کوم دی هغه مونږ ته میسج کړی فرام تمانزی. سلامونه ټو آل کے پی، وعلیکم السلام، مننه جی. ریاض بھائی وایي چې السلام علیکم رابعہ قیوم، امید امیر کا بھی بہت زیادہ ہے. ہاں میرا کام بھی بہت زیادہ ہے، آفس بھی کام کر رہا ہوں اور گھر پہ بھی کام کر رہا ہوں.
बेगम को कुछ नहीं आता। अच्छा मतलब बेगम को आपकी कुकिंग मुकिंग नहीं आती, आप घर का काम भी करते, आप बाहर का काम भी करते। असे पकारदार जी मुंगे द कूर का जमुंगे सुमर रूने दी नो अगीला पकारदार च कूर कार हम अगीला वर्सी जरूरी ना च सिर्फ मुंगा वही च सिर्फ फीमेल दी खजी दी नो अगीरी सिर्फ द कूर कार ज़की या कुकिंग शो गुरे पे इंसान माने हर किस्म हालात राजी यो वक्त पदास राशि मुसाफरी शी जी मुंग तो पता नहीं भी चाय सिंगा पखूल भी रोटे सिंगा पखूल भी का ना कुकिंग सिंगा कूल भी लूखी विंजल सिंगा भी नो तक सिजुना मुंग लेना राजी ज़दाने में मा 24 घंटे रे बिया खजो पजे मा तासु कार कोई खो कार ز د کول پکار وی هر یو سکل دا ایکسترا سکلز وی چې دا انسان سره لازمی وي نو دا ډیر زیات خون کوي جی او ریاض بھائی سپیشل سلوټ جی چې تاسو دوه کارونه مینج کوي او ډیر زیات دا خوخه خبره ده چې تاسو دوه کارونه مینج کوي جی الحمدلله بل وی چې انسانی समझ का معیار बस इतना है कि अगर इसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है, हालांकि शेर भी जानवर ही होता है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। अक्सर मुंगा वही कहना समझा शेर बचे नो वही चेहरा खुशहाल शे को मुंगा तो जसम मार सम जनावर है ना नो आगे भी आप आई माने खफा की नो दरिया दा अल्हम्दुलिल्लाह भाई खबर समझ रही दोनों जानवर है, लेकिन बस हम लोग जो है ना सोचते नहीं है, मयार सोच का कुछ और है। ढेर ज़्यादा मनना अल्हम्दुलिल्लाह से खुशहाल से जी यो जहान मनना हैदर अफरीदी हुई जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बखैर अगले सहर बखैर हैदर फ्रॉम कराची मनने जी नूर मुस्तासु मैसेजेस रवान दी वक्तन फोक्तन शामिल हो मजी खुयो नेक्स्ट कॉल गुरु जी सुख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी प्रोग्राम के अरकली वही सो को दकम जन असरा बलाइन मनना यो जहान मनना दास्ता खपल रूर मुखलिस द बनुना हाँ मुखलिस भाई इस को वक्ती कॉल ड्रॉप शो अब वाला چې پوه نشو ما چې څه د ور باندې وکړل ما ویل چې څه به ورته پاخه کې تاره ته ډراپ کړلو बस دا وګوره دا چې کم دنو ما نه ډراپ کړي او تاسو چې کم دنو یا سیګنل ایشو راشي اکثر یا دا تاسو بٹن دا ټول شیطانات علي شان معلومیږي وای دا ټول رواني دغه د خو ورته نه وایم موږ ته کومه دغه واګولو ته وباس د علي شان نه با دا ټول رواني دغه د ورته نه وایو صحیح ده دا ټول کارونه د علي شان دوران چې کمی کوي دا ټول علي شان خو پرې د علي شان خو بیا هم صحیح دی خدای پریشان خان چې کم دی کنه نو دا ګورې ډیر رواني کوي دنه چې کم دینو ځان ساتي دا خو والا نه دي خو بس مونږ سره د گزاره کوي مونږ ډیر غریبانه خلک دي ګورای بس لیش کې دا مسله ده کنه چې دی پویږي نه موږ د یایو چې ګوره دا مخلص به موږ پروګرام ګوره خایز دا داسې دا ټول رونه خويند لیش کې روزي یقینا دا تاسو پروګرام تر خوري زمونږه دومره مینه چې اوس ګوره باندې تاسو پروګرام نه راځي کټ شو کنه یو غنټه و چلی دو جی جی یا زما سره دا یو چیر را بیا خورجاده ته بخمخه کال کوي مخلص چې په دا پروګرام کې شرکت کول د ډیر ضروري دي صحیح صحیح ډیر مننه مخلص بھائی دا امین خان افریدی مې راغله او کنه دی راغله امین بھائی لیش کې راغله او شروع کې راغله خبره وکړلې چرا خبرې وکړې سړی کې ګرمي بس ښه زبردست دی ون بیا تاسو پورې ستاسو ډیر سلامونه پروډوسر ته دي تاسو ټول ټیم ته او امین خان افریدی دي انوار محمد او دا بډا ډیر مشر چې کم دي خوشدل خان او ادریس خان پروګرام اوري ته یو واړو په غوندي شیر دی هغه ورته ډالې کوم پورې جی جی او ورته وایي چې د پیر فقیر او د مولا په تویزو نه کیږي د پیر فقیر او د مولا په تویزو نه کیږي د خدای په فضل خوبشي په زیارتو نه کیږي ها زبردست او که د مولا په شان ډېرې مصالحې لري که د مولا په شان ډېرې مصالحې لري کې په منوشونو په نفلونو په سجدو نه کیږي واه د خدای په فضل خوبشي په زیارتو نه کیږي او ګوره مخلص د ټول علم که په جرګو ورولم ګوره مخلص د ټول علم که په جرګو ورولم ظالم جانان من نواتی په جرګو نه کیږي زبردست جی زبردست په فضل خوبشي په زیارتو نه کیږي د پیر فقیر او د مولا په تویزو نه کیږي د خدای په فضل خوبشي په زیارتو نه کیږي پورې ټیم در کولو یو جهان مننه پاکستان زنده باد راج بیا قیم او مخلص او امین خان افریدی او خوشدل خان थैंक यू सो मच जी जिंदाबाद आमीन आमीन ढेर ज्यादा मनना थैंक यू सो मच जी खुशहाल आबाद से। और ये हमारे मुखलिस भाई है जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में जब भी आते ना तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है और दी सरा कथा सुगरे जी नो
बया हमेशा हुई कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी पाक आर्मी भी जिंदाबाद, जो हमारी डिफेंस के लिए खड़े हैं, हर टाइम बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं नौजवान जितने हैं, और दखपल जुअन जिकम देगा परवान गई जमुक दपारा खपल जुअन जिकम देगा कुर्बानी नो बिल्कुल दुआगानी कवई दखपल वतन दपारा खपल मुल्क दपारा जमुक द पाक आर्मी दपारा जो सुमरा एयर फोर्सेस दी दाखी दपारा चल्ला दी नूर हम ताकतवर की हिम्मत वर की दगा शान जमुंगा दपारा कुर्बानी वर्कई लग्या दी बार्डर बानी जमुक दपारा शहीदान कीगी नो बिल्कुल जी स्पेशल दुआगानी दखपल मुल्क पाकिस्तान दपारा दाखी दपारा यो नेक्स्ट कॉल गुरु जो सुख दी लाइन द कम जी प्रोग्राम के से बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम شکر کې چې کار دې اوچات کړه بس مش خلیش کې چتلول مش ته پته ولګی چې لش کې کول روان دي چوکو د کم زنو سره بلاین ار دې شاید د جنا کون نه ها شاید به څنګه یو اوس کار دې شو کنه شاید طبيعتونه برابر دي رلی باجی خیرونه دي ته دواګانی موسم څنګه ده موسم باجی بس یا کنه بس یا هونه کې څه کې کوم نه کړه خلیش کې لکه بوران موران ته علاقہ کې شوه ده ها باران سوي ده خو یخنی ډیر راځي بس دا خو دا کنه چې یخنی موسم نو بیا خامہ خالش کې یخنی ورسره وی خو اسی تو کوم موسم ډیر زیات خوش وي یخنی د خوش وي ک ګرمي باجی یخنی می خواخه دي خو لګا چې لګا نمیر ولګي ډیر یا مطلب نارمل موسم ډیر یخنی مشي کنه بیا انسان تنګي لګیاوي تمام مې ته نو همدا سره چې سبا ویل غواړي پروګرام کې شاید وي چې د خپل کور کارونو او د خپل دفتر کارونو ترمنځ توازن برقرار ساتل څومره ضروری دي باجی ګوره چې بار کار کوي کنه خپل ټیم سات درساو بار کار ټیم سات ورسو کنه جی جی کله پټي مټي کنه ستن وی کنه کار په خپل کوم صحیح او مطلب تاسو مزدار ټول کلی کارونه خل زنانه ځان ته پټي مټي کانی مالي کوي خاجي خاخه مطلب پروپر ټایم مینجمنت هم تاسو کوي او بل دا چې تاسو پکې پروپر ټایم هر یو کار د پاره چې کم دی هغه مینج کوي او باسه پکې ها او بالکل ټول کارونه نه کوم بس اصل کې په کارم دا سره چې کارونه چې کم زمون کارونه وي هغه مونږ وکړو چې کم تاسو وي هغه تاسو کې مطلب پروپر طریقې سره ټایم چې کم دی هغه تاسو مینج کې کنه او کارونه چې کم دی هغه خطرې کې سره ډیوایډ کې یقینا شاید وي باجی جی جی یعقوب بھائی چې دا یعقوب بھائی لشکې هغه خپل کارونه مارونه وي بس بیزی وی لګیا وي افیس کې جی نو بس ایتو سلامونه بودا فارورډ کم صحیح دو او باجی ریاض بھائی په ډېر خبره او ریاض بھائی ته کال مون نه راوسته ها صحیح ده زنده واجی مننه خوشاله شو شاهد بھائی ډیر زیاته مننه جی شاهد بھائی رسول په لاین و خپل خبره وکړي لشکې اور بالکل کوشش دا پکاره چې مونږه په مخ باندې همیشه سمایل چې کوم دی هغه راولو د سمایل سره خپل ژوند چې کوم دی هغه کوو کوشش کوئ چې کله مونږه دا نه وایو چې مونږ باندې دفتر کې برډن وي بوج وي آفیس کارونه وي د بزنس کارونه وي هلته مونږ باندې بوج وي برډن وي که نه یا پریشر وي مونږ باندې نو هغه مونږ دومره په خپل ذهن باندې سوار کو یا په خپل ذهن باندې هغه دونه راولو دباو کو چې مونږ کله کور ته راشو نو بیا هم زمونږ موډ آف وي مونږ له غوسه راځي په وړو وړو خبرو باندې موډ مو آف کېږي په وړو وړو خبرو باندې که نه یعنې ماینډ کې هم دغه غوسه چې کومه ده هغه کافي زیاته وي غوسه راځي او مسکراهټ یا د مخ باندې هغه خندا چې کومه ده نو هغه خو زمونږ بیا بیخي نه وي یعنې هغه مونږه پوره چې کومه ده مخ نه لر کړي وي بالکل په تندي باندې زمونږه 12 بجې چې کومې دي نو هغه وي نو کوشش کوئ چې تاسو په مخ باندې سمایل راولئ خندا راولئ او د خپل دفتر پریشر دباو بوج هغه تاسو کور کې مه راوړئ یا په هغې باندې کور کې جنګ جګړې د ماشومانو سره پې بحث کول د کور والا سره پې بحث کول داسې فضول خبره ده دا نه وي کول پکار کوشش کوئ چې تاسو یو فرش مایند سره کور ته راځئ او که کوم دباو وي بوج وي تاسو باندې نو هغه یو خپل یو سایډ ته تاسو ایږدئ چې څنګه ما تاسو وي چې کله زه سټوډیو ته راځم نو خپل ټول غمونه ټینشنونه خپل ټول دردونه چې کم دي نو هغه د سټوډیو نه بهر ولو نو کوشش کوئ د هر چا په ژوند کې ګورئ چې ژوند وي نو خامخا ټینشنونه هم وي غمونه هم وي کارونه هم وي بوج هم وي خو هغې هرګز مطلب دا نه وي چې هغه مونږ په ځان له په دماغ باندې سوار کړو او بس هغې سره چې کم دي نو مونږ وایو چې بس ژوند داسې دی او ژوند کې هېڅ نشته او ژوند داسې او ژوند هغسې بلکې هغه تاسو هغه پراپر طریقې سره مینج کړئ او هغې سره تاسو خپل ژوند چې کم دی هغه کوئ اسکے ساتھ مقابله سیکھئ او چې کله مونږ مقابله زده کړو نو بیا ژوند چې کم دی هغه ښکلا شي ژوند ډېر اسان شي نو کوشش همیشه دا پکار دی همیشه کوشش کوئ چې ژوند تاسو ځان له پخپله رنګین کې خوشحاله کې او په ژوند کې ښکلا ښایست تاسو پخپله چې کم دی هغه راولئ بالکل جناب دغې سره ستاسو د
فیسبوک کمنټس راغلي دي، یو څو کمنټس به هم تاسو سره شاملوم، بیا به د خیره مخکې ځو ځکه چې زموږ فیسبوک سیشن هم په ختمېدو باندې دی. صابر بای موږ ته میسج کړی چې ډېره زیاته مننه، سلامونه یې رالیږلي دي دوبۍ نه. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه صابر بای، خوشحاله اوسئ جی، زنده باد چې تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت کړی دی او خپل غږ چې کوم دی هغه تاسو موږ ته پروګرام کې راورسو د میسج د لارو. زموږ کوشش دی چې خامخا تاسو سره شامل کیږي. اور اسی के साथ अमीन वजीर हुई जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अमीन वजीर सर के खैल फ्रॉम वजीरिस्तान. संग मंगे चल दी जी टिक टाक अल्हम्दुलिल्लाह सासु दुआगानी दी. अली अकबर हुई जी, गुड मॉर्निंग सिस्टर, अली अकबर अफरीदी फ्रॉम जनाकोर. प्रोग्राम डेयर नाइस दे, मनन जी, खुशहाल से. और अमीन वजीर हम मुंग मैसेज करी जी सिस मुसाफर यमाम और बिल्कुल ढेर ज़्यादा मनना, खुशहाल आबाद उसे जी, बिल्कुल थैंक यू जी. मुसाफर ये होमूंगा जी, तासो फैमिली यू लग गया यू प्रोग्राम तासो लपारा को प्रोग्राम एंजॉय कवी, हमेशा कोशिश कवी जी पॉजिटिव सोच कम देगा लाजिमी लरे पखपल जोन की जोन बमो खुशहाल खुशहाल भी रंगीन रंगीन बवी जी. अमीन वजीर हुई जी, जोन सरा सरा गम ख्वाहिश تړلې دي. بالکل جی کوشش کوئ چې تاسو ځان خپل د خواهشونو د بوج چې کم دی دا کم کې او په خپل نفس باندې کنټرول ساتل. بیا دین علاوه که تاسو ګورئ جی نو کوشش دا کوئ چې همیشه پوزټیو سوچ چې کم دی هغه لرئ په ژوند کې، نو ژوند به ډېر ښکلی وي، ښایست ښکلا به وي جی. منصور هم موږ ته میسج کړی، سلامونه رابعه څنګه یې؟ منصور یما، منصور وزیر یما، پروګرام خایسته دی. شعیب خان سره ناست دی جی، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. فاروق خان هم باجی سلامونه رالیږلي، ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام، خوشحاله آباد اوسئ جی چې تاسو پروګرام کې موږ سره شرکت کو. دغه یو څو کمنټس چې کوم ما تاسو سره شامل کړي جی. باقي زموږ د فیسبوک سیشن هم په ختمېدو لري، تاسو نه بس اجازه ته ملم د فیسبوک سیشن نه هو هغې نه پهله زموږ کوشش دا چې یو څو کالس تاسو سره لازما شامل کړو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پروګرام کې هرکلی وایي څوک د کوم ځای نه؟ रियाज हाँ हाँ रियाज भाई जिंदाबाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. څنګه तबीयतونه برابر؟ اوس مې تاسو میسج لا شامل کو. او جی او نو بس د کور کارونو پس خبره و دا نو ما په ډیر موټیویشن ورکو چې په کار دره چې موږ هر کار زده کو. خو ځینې خلک داسې وي ریاض بھائی چې هغې د دفتر کارونه کورونو ته روړي نو ماشومانو له ټایم نه ورکوي. बिल्कुल पहले दिन बस ما ځکه چې ما به پهله دا کار کولو ځکه چې اختیم کې کور ولا نه و نو اوس چې څه خبرې وي بالکل من سره نه غواړي چې کور ته د دفتر کار راوړم. صحیح. نو اوس الحمدلله دفتر کې هر څه حالت کوم او بیا کوشش دا چې را لکه زیاتره ټیم کور ولا ته ورکو. صحیح پکارم داسې ده. بالکل ځکه چې ګوره دا تر سره دا مونږ لپاره خپل مور او پلار خویندې پرېږدي مونږ ته راشي که نه جی زمونږ ژوند تکلیفو لپاره زمونږ خوشحالو لپاره که نه. خو زیاتره خلک داسې وي چې دوست قسم قسم په ظلمونه کوي، قسم قسم په زیاتی کوي دوست سره. یاره خدای ته وګوره یار مه کوئ قسم دی دا ګورئ که خیال وکړئ که نه دا یو رحمت دی. دا چې لومبی پیدا شي که نه نو دې ته رحمت ویلی شي چې لور یو رحمت دی. ډېر هغه رحمت مونږ ته ولې زحمت ورکوو یار؟ مین خبره ده. نو دې ته دغه سوچ کول پکار دی. بله ورځ ما یو فیسبوک باندې ویډیو کتله، تاسو به ټولو شاید کتلې وي. صحیح. یو ښځې سره خپل خاوند کوم قسم په ظلم کړی دی یار. قسم په خدای چې انسان زړه ودردېږي. چېرې ګورئ یو ښځې داسې یو ذات دی که نه جی الله خپل حقوق معاف کړي دي، الله مو ته خپل حقوق معاف کړي دي. نو ته څه شی یار ته هغې سره قسم قسم په ظلم کوي، هغې ته بیا داسې خبره نشم کولی. کم کم دې ته سوچ کول پکار دی. اصل کې ریاض بھائی تاسو خبره بالکل ټیک ده او داسې ده هم چې ګورې دا کله دا ماشومه وي که نه او دا جینۍ وړه وي نو د خپل مور او پلار ډېره زیاته نیازبینه وي. مور او پلار یې ډېر په مینه باندې رالوي کي یو مقام ته ورورسوي او بیا چې کله دا واده کي د بل کور شي جي بل کور ته لاړ شي نو هلته پې دغه ستاسو خبره چې هغه سړی لګیا وي جي ظلم کوي، زیاتې کوي کنه مختلف کیسز داسې مخې ته راغلي دي نو دا بیا ډېر زیاتې دی بې حده. اصل کې نن سبا زموږ معاشره کې دا ډېر زیات شوي دي. دا یو ډېر لوی ایشو چې کوم دی دا جوړ دی ډېر زیات. او بل یو خبره دا ده که نه زه قسم دی اکثر زه ګورم که نه زه اکثر ټیم میلاوېږي نه اوس په سوشل میډیا ته خو بس کوشش کوم چې لږ ډېر وګورم. کینو شوکه در کې یو داسې یو واقعه مخې ته راغلی څو ورځې مخکې چېرې یو تورساری دا چې هغې کوم قسم ته ظلم شوی دی چې چا نظر نه راغلی وي که نه هغه صحیح قسم دی چې هغه به ورته جړلي وي. دومره یو هغه چې کوم ځای کې الله خپل حقوق معاف کړي نو مړه انسان شی دی چې هغه
دا سیستم په ظلم اضافه کوي. بالکل جی یقینا ځکه خو زه اکثر د پیرنټس هم چې کوشش کوي چې کله د خپل بچو او خاص کر چې د فیمیلز د ماشومان رښتې کوي نو پاغي کې ډېر احتیاط پکار دی سوچ پکار دی چې چا سره کوو چا سره نه کوو کنه یعنی دا نه چې موږ وایو چې دا کس ډېر خدي نو بس خدي نو اټ مین چې خدي نو بس خدي نو دې د احتیاط پکار دی موږ اکثر دغه سوچ نه کو او په جلبازي کې رښتې وکړو نو بیا راغی دا مسلې وي چې ډېر زیاته مننه ریاض بھائی زنده باد خوشاله اوسئ. وعلیکم السلام زنده باد جی بالکل ریاض بھائی موږ سره په لاین ډېر خپل خبرو کې زموږ د فیسبوک سیشن هم ختم دي تاسو نو په فیسبوک سیشن هم اجازه تخلو خو اخر کې بداوي چې کوشش کوي چې د خپل کار او د خپل د کور کارونو ترمنځ چې کم دي نو توازن برقرار اوساتي مینټین اوساتي بیلنس اوساتي که تاسو د افیس کارونه کوي نو هغه افیس کې ختموي د کور دروازو پورې هغه کارونه مر رسوي خپل ماشومان له ټایم ورکوي خپل کور والا خپل مور خپل له ټایم ورکوي ځکه چې دا وختونه دا مومنټس بار بار په ژوند کې ناراضي نو کوشش کوي دا کارونه ټول عمر وي خو خپل پیرنټس لا ټایم چې کم دی هغه لازمي ورکوي. زموږ د فیسبوک سیشن ختم دی غوښنه تاسو نو اجازه غواړو مالا به اجازه راکوي د نیکسټ پروګرام پر خواږي سره سونه اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې به زموږ خبرونه روانه وي تاسو ولته ریډیو باندې موږ جوین کولی شئ. دلوي الله پامان.